السلام علیکم. کابل هومیوپیتک نه ډاکټر سید حسین شاه تاسو ته مخاطب یم. نن د 14 اگست ورځ ده. د پاکستان د ازادۍ ورځ ده. د پاکستان د سوکالۍ ورځ ده او د پاکستان د خوشحالۍ ورځ ده. نو تاسو سره زه د یو مریض دغه وکم، یو مریض فریاد خپل لیکلی دی، د دې ورځې باندې لیکلی دی چې یاره د 14 اگست په ورځ ته فریاد لیکم ډاکټر صاحب، زه یم په ملیشیا کې او یم یاره زه هرته نشم کولی کوم ځای یم. نو زما 2 میاشتې بعد واده دی او زما سیسټم ټول ګډوډ دی. یو زمانه عمر زما 25 سال دی، خو زمانه ډېرې زیاتې غلطیانې شوي دي. هغه د مشزنې په مد کې ورته تاسو وایئ، نور هم په دې ملیشیا کې رانه هم ډېر ګناهونه او غلطیانې شوي دي. نو په هغې وجه باندې مې وجود ډېر خراب دی او اوس د مور پلار د ارمان دی چې تاله موږ واده کوو. نو واده ته جوړ نه یم، بانې ورته کومه، د یو کال مې په بانو باندې تېر کړو. اوس مجبوره کړی یم چې 2 میاشتې بعد دې واده دی او خامخا به راځي. نو زه اوس داسې کوم چې یو کس سره روان دی او ته مهرباني وکړه ما له داسې میډو سره وکړه دا 2 میاشتې استعمال کړم او الله پاک زما دا مسله حل کړي، ځکه زما د ټایمینګ او د ټولو مسلې زما ګډوډې دي. لکه ځان مې ډېر خراب کړی دی. بعضې خبرې سړی کولی په ټیک ټاک باندې شي هم نه، ځکه چې خولې له هم نه راځي. خو هغه داسې خبرې کړي دي چې په خوله باندې د وینا نه دي. دا ویډیو زما ماشومان او زنانه مه ګورئ مهرباني. نو دغه هلک دپاره چې کوم دی نو لکه بچو ستا لپاره موږ میډیسن تیار کړو او ستا دا کس چې کوم دی سبا نه بل سبا دې پسې راشي انشاءالله تعالی. دا به تیار یې که خیر 2 میاشتې به استعمالی، په ټایم به استعمالی. په دې سره لږ فعال د به نږدمه چې یو به مشزني نه کوې، بل به دا کوم چلونه چې دغه ځای ته کوې دې نه به قدار شي، بل دا ګوټ موټ به هم نه کوې، ځکه چې دا هم لکه مسله د اسلام موږ ته هم د اجازت نه راکوي، او بل دا ستا په دې ځای کې هم کردار ادا کوي. دې نه علاوه محفلونه دې هم لږ خپل کنټرول کا او جومات طرف ته او قرآن طرف ته مانځه طرف ته لږ خپله مخ روانه کا. نو انشاءالله تعالی چې الله طرف ته رجوع وکړې که نه، نو چې الله ته نږدې شې که نه، نو الله به خامخا ستا مسلې حل کوي انشاءالله. دعاوې به مونږ درکوو، شفا به الله درکوي. دعا به تاسو کوئ، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ډېره مننه کوم. جزاک الله خیر.